أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. سورة الرعد 32 نمبر آیات ہے. دی 32 نمبر آیات کې دو مضمونونه ذکر کیږي. یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده او دویم د یو سوال جواب ده چې کوم د نبی علیہ السلام او د وینا او د آیاتونو پرانا کې هغه اعتراض مخې ته راته سوال مخې ته راته. سوال دا دی چې دا خلک د نبی علیہ السلام مخالف دي، د آسماني دین او شریعت مخالف دي، د عذابونو مستحق دي، لیکن په الحال د خلک هلاک نشو، عذابونه په نازل نشو، صحتونه ټیک دي، خډیر دي، برابر دي. وجدار دین دشمنان دي، د ختمي کې ورینه خرابي کې ورینه او کافرانو به ویل چې موږ د واقع دین په مخالفت په وجه تعالی د عذاب مستحق وي، نو موږ په دنیا باندې ژوند دی ودی ګرځو. دا راغی سوال. الله تعالی دا غي جواب کوي چې ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم. یقینا ټوکې شوې په ډیرو پیغمبرانو پرستانه وړاندې، نو هغه ما مهلت ورکړو. املیت نو ما مهلت ورکړو هغه کسان چې کافران دي، یعنی په وری مې قوم نه دي نه وری مخکې څومره قومونه هلاک شوي دي، څومره پیغمبران دشمنان تیر شوي دي، نو هیڅوک هم په وری رانه ولې شوي نه لري، بلکې خلکو له مقاومت چانس ورکړی شوی دی. بیا څو وخت وروسته الله رانه وری ته هلاک کړي دي. هیڅ یو ځای کې داسې نه ده چې پیغمبر دعوت ورکړی خلکو مسترد کړی او په وری عذاب نازل شوی. نو حاصل دا شو چې د کم مهلت چې په الحال میلاو دي، تاسو نوې خبره نه ده. د مخکینی امتونو ته هم د قشن مهلت ورکړل کېدو، لیکن د مهلت دا معنی نه ده چې د عذاب نه بری شو بچ شو. ذکر الله ثم اخذتهم بیا می ونی ول پکلک عذابونه می راونی ول نبی تاسو د تاریخونه مخکې واوریدل چې واقعي باندې کم کارونه وشو. د نوح علیه السلام واقعیا، د لوط علیه السلام، د شعیب علیه السلام او د مختلفو انبیای کرام واقعیت وړاندې تیر شو چې دا غوي سره بیا کم کارونه وشو. نو جواب حاصل دا شو چې مهلت د پیغمبري باندې اعتراض نه دی، په دین اعتراض نه دی، بلکې د الله تعالی معمول هم دغه شان د مخکې روان دی. او تسری د نبی عليه السلام د پاره دا چې بچ کېدلې نشته دی، څنګه چې مې غیرانی ولې دغه څه بدوي هم رانی سم هلاک کوم. نو الله ولقد استهزئ یقینا ټوکې شوی دی به رسول من قبلک په ډیرو پیغمبرانو پورستانه وړاندې، فاملیت نو ما مهلت ورکو للذین اغه کسان ته کفرو چې کافرانو، ثم اخذتهم بیا می ونیول فکیف کان عقاب بیا څرنګه و عذاب زما هغه عذابونه بیا څرنګه تاسو ورته چې څومره خطرناک. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. د دې څخه نواخلا د 37 نمبر آیت پوری، د 33 نمبر د 37 پوری در سورۃ 5 باب شروع کیږي او بده کې چې کوم دنه سبقونه لري د 37 پوری د دلیل عقلی به ذکر شي. په دې خبره معنی چې الله تعالی علم هر شي در رسیدل د علم کلی ازلی لري. الله تعالی د الله تعالی په علم باندې به دلیل عقلی ذکر شي. دوی مراد ذکر کیږي مشرکان باندې چې کوم خلق د الله تعالی سره په ذات صفاتو کې او په عبادتو کې څوک شریک کوي، هغه تفصیل رات به ذکر شي په 33 نمبر کې. بیا به تخفیف ذکر شي د دین دشمنانو لپاره، او بیا د 34 کې به بشارت ذکر شي مؤمنانو لپاره، 35 کې به دلیل نقلی ذکر شي په توحید الله تعالی باندې، او بیا به 36 کې چې کوم دی داور توحید او سره ترغیب د کتاب ته چې تاسو کتاب باندې منګولي ولګوي نو الله به تاسو کامیاب شي. او کتاب نه مراد قران پاک دی. درسته سب پوری تدې باب لنډه خلاصه شو. الله تعالی فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ای هغه سوچ هغه قائم دی على كل نفس په هر یو کس باندې. قائم به معنا تدبیر کوونکې سره هم راځي چې ټول مخلوقاتو تدبیر کوي.
قائم په معنا د عالم سره هم راځي چې د ټول مخلوقات د پوره احوالونه الله تعالی خبر دی او د ذهن کې راځي معنا مراد د کوم په معنا د علم سره راځي نو الله تعالی قائم دی نگران دی یعنی خبر دی علی کل نفس بما کسبت د هر یو کس په هغه کارونه باندې چې تاسو کوي سوچ سم کې الله تعالی ته پوره خبر دی وجعلوا لله شرکا او د خلق ګرځول الله تعالی د لپاره شریکان دا هم زجر دی د مشرکانو د لپاره د هغه په جهالت باندې رټن او زورن نه چې څومره جاهلان خلک دي دوی ته دا علم شته چې الله تعالی د هر څه خبر دی د هر چا باندې نگران دی بیا هم دې ته نه ګوري چې دا کم کارونه من کړي د الله تعالی په نسبت څنګه دي څومره غټ جرمونه دي دین خبر نه لري د پام نه کوي او د الله تعالی د دومره لوی ازري علم باوجود د شرک او شرک ټولو جرمونو کې غټ جرم دی نو دې ګرځول د الله تعالی سره شریکان قول ورته وای سموهم بیان وکړي دغه نمونه واخلي دغه خدایانو دا درته طریقه ده شیطان کوم څه د الله تعالی سره شریک کړي دي دغه شریکانو نمونه واخلي یعنی موږ ته خو نه معلوم موږ اوس پورې نه دی اوریدلی په اسماني وحی کې خو موږ ته ونه خو درې شو تاسو د کوم ځای نه را پیدا کړی دي نمونه واخلي دا څوک دي سموهم نمونه واخلي چې موږ معلوم کو یعنی تاسو نه معلوم نه دي دانشت او سموهم په معنا د پورا بیان سره هم راځي چې قل سموهم متواج پورا بیان وکي د هغوی یعنی دغه تاسو چې کوم چانه شریکان جوړ کړي د هغه کمالي صفاتونه بیان کوي په دلایل سره چې موږ ته پته ولګي د خدای تعالی سره د شریک دي او چې کمالي صفاتونه مو ذکر کړي نه نو په کمزوري مخلوق والا صفات باندې د چا خدای نه ثابتېږي دغه به خدای ته تر رسیدې نشي نو سموهم تاسو کمالي صفاتونه چې کوم د الله تعالی سره مناسبي هغه صفاتونه بیان کوي نو نشي بیان ولې دی بیان ولې نشي کم سجدي الله تعالی سره شریکی د هغه کمال صفاتونه مشرکان بیان ولې نشي ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض یا تاسو خبروي دي الله لره په هغه سبانه چې الله نه پیژني په الارض بزما کې مخکې موږ وایو چې الله تعالی د علم په اعتبار سره د هر چا باندې نگران قائم دی اوس الله تعالی ته دا علم نشته الله تعالی به خبره معنی نه دی خبر چې زما سره شریکان شته نو الله تعالی علم هر شي رسیدلې دی په علم کې دا خبره نشته نو سم خبره ثابت کړله دای ثابت کړل چې خدای تعالی سره شریکان نشته که شریکان وین په علم کې به هم وي چې په علم کې نشته نو داشته نه سړي بده دا درت یو ناشنا انداز شو او ځکه موږ وایو چې قائمون په معنا د عالمون سره دی ځکه دا توحید په علم ذکر کیږي نو الله تعالی وی ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض اې تاسو خبروي الله لره په هغه خبرو باندې چې په هغه څه باندې چې الله نه پیژني په زمکه څومره بوتان او څومره قبرونه چې تاسو الله تعالی سره په خدای کې شریک کوي الله تعالی ته معلوم نه الله په علم کې دانشت حالانکه د الله تعالی علم په هر شی باندې دی خو په علم کې دانشت او تاسو الله خبروي تاسو سره شریکان موجود دي اندر شرک تردید شو رد شو او بڑے عجیب انداز باندې د رټنی او زورنی په انداز باندې شو چې تاسو کار انتهایی د بیوقوفتیا او د جهالت نه ډک کار دی ام بظاهر من القول یا تاسو وایي سرسری وینا لره سرسری بظاهر من القول سرسری وینا دي ته ویل کېږي چې داغي عقیده نه دلیل نه بنیاد نه نو که فرض که تاسو د شرک حقيقي ثابته وایي چې الله تعالی سره واقعي شریکان شته نو یو طریقې دا شول درات چې د الله تعالی په علم کې خونیشت او کم شری د الله تعالی په علم کې نه نو سره به موجود نه نو معلومیږي دا چې حقيقي شرک په تاسو ثابته ولې نشي ته خونیشت که تاسو وایي چې حقيقي شرک نه وایو اسی بس الفاظ استعمالو د شرک الفاظ استعمالو د شرک عقیده نه لرو بیا به د شرکی الفاظ په استعمال باندې چې دا غي د لپاره دلیل نه عقیده نه دا خو شرک سری بده خو شرک په قسمونو کې رانه سری بده یعنی دا خو اړو شریکان شنو تاسو په خپل قایل شوي دا شریکان نه دي مسلسری وینا کو دا شریکان نه دي نو که سرسری وینا شي که حقيقي وینا شي په دوانو صورتونو کې شرک باطل شو که سرسری وینا شي تاسو په خپل قایل چې شرک نشته او که حقيقي وینا شي نو بیا مخکې منغو ویل چې الله تعالی علم هر شي ته رسیدل دی خدای تعالی په علم کې د مشرکان علم د مشرکان د الله تعالی په شرک کم شرکا چې د الله تعالی په علم کې داخل نه دي
هغه د الله تعالی په علم کې ویل قرآن کې به ذکر راغلی وي حدیثو کې به ذکر راغلی وي الله تعالی پر علی ګلی وي نبی علیہ السلام ته هدایت ورکړي چې ما شریکان خدا سي ونه شي دا سي ونه شو معلومه کې دا شریکان نشته او دا جاهلان الله خبري تاسو شریکان دي والله تعالی علم نشته نو دا شرک تردید شو او د کافرانو په جهالت باندې خبردار شو او د هغه تفسیری جواب شو الله تعالی بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل دې ځکه نه اخوا د مشرکانو د ګمراه کېدلو او دوی د شرکونو د شرکی عقیدو دعوو سبب ذکر کیږي د خلک ولې کافران شو ولې مشرکان شو اس آسمانی دلیل ولا نشته دی عقل نه راخلی په مخکینی کتابونو کې اس گنجائش د شرک نشته دی بیا هم د خلک چې د شرک کوي ولې کې د کم ځکه نه پیدا شوی دی نو وسی الله تعالی د هغه سبب ذکر کوي چې د ځکه پیدا شوی دی الله بل زين للذين كفروا مكروه خیسته کار شوی دی هغه کسانو لپاره چې کافران دي مکروهم کارونه دوی مگر په معنا تدبیر سره مرضی بیا کوپری چلونه تدبیرونه په مراد شي مگر په معنا د عمل سو سره مرضی بد کارونه او بد کارونه مراد هم د شرکی کارونه واخلا نو بیا وایي چې معنا شي پر خیسته شوی دی کافرانو لپاره مکروهم بد کارونه شرکونه او خیسته کار شوی دی دې ځکه کوي خیسته کار شوی دی خو د سي واضح نه شول چې دا خیسته د چا کار کړی دی بل ذکر دې وضاحت شته چې بل زین الشیطان للناس سوء اعمالهم شیطانانو خلقو ته د بد کارونه خیسته کار کړی دی نه ذکر کوي او دې موضوع باندې بیا علامه ابن جوزی رحمه الله په تلبیس ابلیس کې ډېر تفصیلی مضمون لیکلی دی چې شیطان پر انسانانو د ګډوډي څنګه راولي په دې ګناه کې څنګه اخته کوي نو ابن جوزی رحمه الله وایي چې د دې طریقې کار دا دی چې شیطان ناجایز کار انسان په ذهن کې دغه صفائی بیانای چې دا کار خو دسی دی لیکن ساده لپاره په دې وخت کې جایز شو په دې صورت کې جایز شو ضرورت شو چې کوم کس مسله باندې پوېږي هغه ته وایي د ضرورت توجه نه جایز دی او چې کوم کس مسله باندې نه پوېږي نو هغه ته وایي د حقیقت کې د سیده جایز دی نو شیطان ناجایز کار انسان مزیان کې جایز کار کې داغه لپاره ډېر صفایان بیان کړي ډېر صفایان ډېر درای وي لکه مثال په تور باندې دا ډم چوری دا ډم چوری او بدنام شي سوچ چې د ډم وغړ سخت وسکیږي خوشي نوم د قدم چوری د شیطان په ناشنا انداز د خلکو په ذهنونو کې صفای واچوله او دا ډم نوم بدل شو ته پنکار شو اق سړی بدل شوی نه دی بیسا به شرمیانه کوي لیکن خلک وای دا پنکار دی دا خسړی دی دا خيار دی ماهر پن دی په لکونو خلک ورته ناست خلک ودا وګ دی خبرې په غو باندې اثر کوي او ډېرو ملکونو کې هغه د پاره باقاعده په سرکاري خزانو کې پړنی ګمرته کې پیسې مپړه کېږي چې دومره یو انعام شي ځکه چې د کار کړي دی ماهر دی پنکار دی حالانکه شی انتهایی بدنام دی دغه شان سود د انتهایی بدنام سیس دی لیکن شیطان مزيان کې واجه چې یاره دومره به پیدا وشي دومره په اسانه پیسې وګټي او دومره مهنتونو نه بخلاص شي او خیر د صدقې پکې کوي خیر د زکاتونو پکې ورکوي څه پروا نه کوي نو بلغه طریقه باندې شیطان ترتیبات دا چې په ناجایز کې تا جایز کار کوي لیکن دې ځکه کې دغه صراحت ذکر نشو نور ځکه کې دغه صراحت راشي ذکر وشي نو خلکو د ګمراه کېدو وجه څه شو چې شیطان دې تر بد کارونه خیسته کار کړل هغه صفایت بیان کړ وسد او دی بن شو عن السبيل دلار السمينه سميدار نه دی بن شو آسماني دین او شریعت دلار نه د دې تک بن شو په نور لار روان شو وما يضلل الله فما له من هاد هغه سوچ الله گمراه کوي نو بیا نه د هغه د بار هیڅ هدایت کوونکې الله تعالی سو گمراه کوي الله تعالی هغه انسانانو گمراه کوي چې کم کې کسانو کې زد موجودي کینا کری موجود دی دا مضمون مخکې سورۃ بقره کې تر شوی دی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي دی خلکو ته د حابیل او د قابیل واقعا بیان کړ چې قابیل زد کا کم حد ته ورسید خراب شو او دغه شان کې گمراهی چې کم دن د تکبر په بنیاد باندې هم سوچ تکبر کوي الله تعالی گمراه کوي د ابلیس لاین واقع باغې کې دلیل دی د دغه نه علاوه یو دریم سبب دا دی چې سړی بدین باندې برابر پويږي لیکن قصدن ځان کوي قصدن خو به ویږي چې ګناه ناجایز ده لیکن اس ځان کوي او په ناجایز باندې روان شي دغه مضمون پر دغه ثابت دی چې فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې د خلکو ځان لږ کوکو نو الله تعالی سم کاګړه دین مکمل واړول
نو سره د پوی نه بدین باندې عمل نه کول د سبب د دې جوړېږي چې الله تعالی ورکه گئی اب یو ته هدایت نه کیږي. دغه درې مرحله قرآني مضامینو ذکر کړی دي. نو الله یوم یضلل الله فما له من هاد، هغه څوک چې الله گمراه کی بیا نه د هغه لپاره هیڅ هدایت کوونکی. لهم ندوی د پاره عذاب عذاب په حیات دنیا بجوند دنیا کې. د اسلام مخالفینو د پاره دوه قسم عذاب ذکر کیږي قرآن کې اکثری. یو دنیاوی عذاب دی، هغه ته تخفیف دنیاوی هم ویل کیږي، او بل آخرت عذاب دی کوم ته تخفیف اخروی هم ویل کیږي. لیکن حقیقت کې انسان دریو مرحلو نه تیریږي، دوه مرحلې نه دي. انساني د ژوند سفر چې کوم دی دا تقریبا دریو مرحلو نه تیریږي. یو دنیاوی ژوند دی، یو برزخی ژوند دی، او یو د آخرت ژوند دی. قرآن اکثر چې ذکر کوي نو د دنیا ژوند ذکر کوي، تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی ذکر شي. برزخ منځ کې په خپل معلومیږي، هغه عقل په اعتبار سره هم معلومیږي. ځکه چې کله د انسان دنیا هم خراب شو آخرت هم خراب شو، مانګ برزخ زندگی خود په خود خراب شو. او چې کله دنیا ښه شو آخرت یې ښه شو، نو برزخ زندگی په خپل معلومه شو چې هغه په خپل باندې ټیک شو. نو د کافرانو لپاره د ذکر دوه مرحلې ذکر شوې، دنیا او آخرت، لیکن منځ کې برزخ په خپل باندې معلوم شو، دوی دون معلوم شو. الله تعالی وی د دوی لپاره عذاب دی په ژوند دنیا کې. ژوند دنیا کې کافرانو لپاره عذاب څنګه دی؟ نو دا د دې مختلف صورتونه کې دي، کله د قاصاله په شکل کې، کله د بیماری په شکل کې، کله د قتل او د گرفتارو په شکل کې، مختلف صورتونه کې دي. بیا د عذاب او امتحان کې منځ کې فرق دی. امتحان دې ته ویل کېږي چې کله ستاسو د ټول مهنت بدین د پاره بل څه به مقصد نه، او عذاب هغه ته ویل کېږي چې ته په تکلیف کې بنخته یې، خو را تکلیف پر دین د پاره غوړي نه بل څه د پاره وي، ته بل غرض د پاره وي. منځ کې علامات یې دا دي چې کله په تکلیف کې اخته شوي، عذاب کې اخته شوي، نو چې کله دا عذاب وو یقیني عذاب، نو مدي عذاب کې بدن د انسان مکمل مایوس اطمینان تسلی نه کوي او برداشت پکې نه. او چې کله دا امتحاني، نو امتحان کې دنه سخت به لیکن انسان مطمئن دی، د برداشت ماده به خبره برابري. پر دوانو کې باریک فرق شته. او په دې وجه باندې امتحانات پیغمبرانو لوی خلکو تر کړی دي، خو عذابونه نه تر کړی. کافرانو او د اسلام مخالف خلک عذابونه تیري، لیکن امتحاناتو کې اپی نه دي. نبی د پاره به عذاب په ژوند دنیا کې چې دا غډر صورتونه کې دي، اگر چې ظاهره باندې متاسف خمالېږي، لیکن دنه باندې غریب تباہ او بربادي. والعذاب الاخرته خامخ عذاب د اخرت اشق او ډیر سخت. وما لهم او نبی د دوی د پاره من الله ضرب د الله نه میو واق اس هو بچکون کې اس برا پیدا نشي د الله تعالی د عذابونو نه بچ کی. نو دا انسان تصورات چې کوم دي، هغه انساني تصورات یو قسم له تردید شو. دنیا کې طریقې کار دسي چې کله سړی جرم وکړي نو پیسې وړاندې کې هغه نه په نور ځګونو کې شوی دا چې د دنیا او دنیا کې صدي تر ټول د یو مجرم مال شي او دومره وسره نورم شي ورکوي نه قبليږي نه. د صورت مجرم د بریکېدو دا دی چې مخکې نه د چا خلک په غټو لاسونو کې غټو اختیاراتو کې موجود دي، او د لاسونه لري. سړی جرم وکړي وړاندې ولا رابطه وشي چې د بری کې هغه است بری شي څوک بری کې سړی مجرم دی، ګناهګار دی، سزا مستحق دی، لیکن بری شي. دا دویمه طریقه ده. دریمه طریقه دا سړی وو تختیبل چرته لاړ شي. نو قرآن دغه ټول ځای په ځای باندې ذکر کړی دی. مخکې د مال باس تر شوی اوس الله تعالی وایي چې دې لپاره بچ کوونکی څوک نه وي، هېڅوک به نه چې مرسته ورسره وکړي د الله تعالی د عذاب نه یې خلاص کړي. او تښتېدلو والا مضمون او برزخ کې روان دی.